بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو. پروګرام انسایټ سره زه مبارک علي ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا خبرونه تاسو ګورئ زموږ د خیبر نیټورک اسلام آباد مرکز نه. کتونکو دا وخت لمحه موجود چې ورته موږ ویلی شو په دې وخت کې په درسته نړۍ کې ناٹ جسټ پاکستان په درسته نړۍ کې د الغاو تلغاو کیفیت دی. کله نه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکې هغه د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړی دی او د هغه چې کومه بعضې فیصلې دي هغه په درسته نړۍ کې د هغې ارتعاش چې کومه دی هغه محسوسیږي. اول په وینزویلا کې چې کومه هغه کاروایي وکړه د هغې چې کومه صدر دی مادورو هغې لکه بیا د هغې نه وروسته د هغې نه وړاندې چې کومه د ټیرف هغه جنګ چې کومه مسلسل هغه څیزونه او اوس لکه سوپر ریسنټلی کومه چې د ګرینلینډ دا ایشو ده په دې باندې چې کوم دی نه په درسته نړۍ کې حالات داسې لګي چې ګنې د یو غیر یقیني حالاتو طرف ته دنیا روانه ده، یو بل جنگ طرف ته لکه حالات روان دي. خو دغه درسته نړۍ حالات به کېږي مونږ به راشو خپل ملک ته خپلې صوبې ته خیبر پښتونخوا او په خیبر پښتونخوا کې ډسټرک خیبر دا وخت د هغوی پرسان حال څوک نشته. د تیرانه چې کوم دی نو د تیر یوې هفتې راهسې هلته نقل مکاني شروع ده ځکه چې ممکنه اپریشن کیدی شي او د هغه اپریشن ممکنه اپریشن فوجي اپریشن په وجه باندې چې کومه د تیرا آبادي ده هغه روانه ده بې دخل کېږي او خپله میک شفت کیمپونه چې کومه دي یا د خپل خپلوانو ته څوک چې شتمن خلک دي هغوی خو ښارونو ته د هغوی چې کومه کورونه چېرته چایي یا رشته داري خپل خپلوانې هغوی خو به هلته ځان ځای کړي چا سره پیسې ځان به لکه ځای کړي اخوا دېخوا. خو کومه چې بیخي بېکسه خلک یې څوک چې په کچه کورونو کې ژوند کوي د چا چې 2 وخته روټۍ ته سترګې په لار هغوی لکه د هغوی ژوند به یو وارې بیا په کیمپونو کې تېرېږي. حالانکې حکومت چې کومه دی که صوبایي حکومت دی که مرکزي حکومت دی د هغې یو خو دغه ده چې د صوبایي حکومت هغه د دې عملیاتو د هغې ذمهداري په سر نه اخلي. هغې چې کومه دی نو وایي چې موږ نه پوښتنه نه ده شوې. سهیل افریدي صاحب قبایلي مشرانو ته د وینا په وخت باندې همدغه خبره کړې ده چې موږ نه تپوس نه دی شوی او دا حل نه دی د مسلې حل نه دی چې اپریشن د مسلې حل نه دی بیا حل څه دی هغه دی لکه موږ ته وویلی شي ځکه چې روغې جوړې مونږ کتلي دي په سوات کې لکه په باقاعده توګه د یو لوزنامې لاندې هغه ډسټرک هغه ضلع چې کومه ده نه هغه طالبانو ته سپارلی شوې وه او د یو باقاعده د حکومت د پارلمنټ د یو فیصلې لاندې هغه حالات بیا مونږ وکتله لکه بیا دغه تجربې شوي دي او لکه فوجي عملیات چې کومه دي هغه یو داسې ټیک د ناخوښه کار دی یو ناخوښه عمل دی خو یو قسم له د هغې په وجه باندې امن چې کوم دی نه هغه د بحالېدو د هغې مثالونه لکه موجود دي. نه د بده مرغه مونږ دا ویلی شو چې دا یو آپشن دی یو اخري آپشن په توګه باندې او په خیبر ایجنسۍ په خیبر ډسټرک کې یو وارې بیا حکومت لکه انتظامي فیصله شوې ده چې هلته به عملیات کېږي. خو د قبایلي مشرانو سره چې کومه لوزنامه شوې ده هغې کې لکه یو څو نکات دي او غټه خبره پکې دا ده چې دا په 2 میاشتو کې دننه دغه عملیات مکمل کېږي. خو بیا به څومره وخت اخلي او څومره وخت پورې به د تیرا خلک هغه به بېکورې په دې ټولو معاملاتو به خبرې کوو. بله په دې 1 ساعت خپرونه کې به نن مونږ څنګه چې ما د پروګرام په ابتدا کې عرض وکړو چې درسته نړۍ د سیاسي او د معاشي الغاو تلغاو ښکار ده د هغې اثراتو نه ظاهره خبره د پاکستان هم د دې نړۍ کې لکه زمونږ لکه ملک د هغې اثراتو نه محفوظ نشي پاتې کېدی. د هغې یو غټه وجه باید چې کېدی شي چې نورو وجوهات خو پاکستان کې چې کومه فارن ډایرکټ انویسټمنټ FDI چې ورته وایي لکه بهرني سرمایه کاري لکه د بهر ملکونو چې کومه شتمن خلک دي هغوی په پاکستان کې د پیسې لګولو چې کومه عمل دی غیر ملکي سرمایه کاري په هغې کې ډېر غټ کمی راغلی 43% لکه 43% دا په دې 13 میاشتو دوران دی چې کومه د کرنټ فسکل اییر دی د دې وړومبۍ چې کومه 6 میاشتې دي په دې کې 43% چې کومه دی 43% په دې کې کمی راغلی دی په ډایرکټ هغې څه اثرات به کېدي شي زموږ په دې معاش باندې او د هغې وجوهات څه دي په دې به کوشش کوو چې په دې باندې خبره وکړو. ما سره سټوډیو کې اکرام هوتي صاحب موجود دی. اکرام هوتي صاحب ډېره مننه تھینک یو ویری مچ چې تاسو مونږ سره موجود یې په دې پروګرام کې. ګو چې دغه موضوع چې کومه ده د پاکستان کې د سرمایه کارۍ کمی په دې باندې به وروسته خبره کوو دا چونکې ستاسو ایکسپرټ ټیم ده ستاسو به خامخا زه رای اورم. خو دا عملیات چې کومه دي لکه مطلب خیبر ډسټرک کې مونږ کتلي دي تیرو لکه 15 کالو راهسې فوجي عملیات لکه تاسو ته به صراط مستقیم په نوم باندې او کله اپریشن درغلم او کله بیا درغلم او کله بیا خیبر 1 خیبر 2 اوس بیا لکه اپریشن ضرب ازد کومه چې لکه ډېر لوی فوجي عملیات و هغې کې لکه په ټوله اکراس د بورډ هغې کې لکه عملیات شوي او بیا د هغې نه پسه چې کومه مونږ ته وویلی شول چې اوس به لکه غټ عملیات نه کېږي یو قسم له
د صفای اپریشن چې لکه په درسته په ټول ملک کې چې کومه ده نو هغې کې به لکه انټیلیجنس بیسډ اپریشنز کیږي خو بهرحال دا چې کومه اوسنۍ معامله ده 2 میاشتې ټایم یې ورکړی دی او د خیبر ایجنس په دې یخه یخنۍ کې د تیرانه د خلکو نقل مکاني تاسو لږ امیجن کړئ خپل ځان باندې او لکه ما ته ووایئ چې لکه هاو وډ یو فیل اف یو آر ریزیډنټ اف تیرا دا ګوره تیرا مخکې سواتو اوس تیرا شوه او د تیرا سره تړلې اخوا نور علاقې چې کله هلته کې تجارت بند شو که نه بارډر باندې صحیح نو د هغه د هغې یوه نښه وه صحیح چې اوس په پاکستان کې د امن راوستو چې کوم کوششونه دي هغه به ګران شي صحیح بله دا وه چې سیاسي انتشار چې دی هغه نور زیات تیزی دا تخریب کاری او تخریب کاری چې دی هغه سیاسي انتشار تیز گئی خلک دا یو بل څه کمپلیمنټ کوي دا کمپلیمنٹ کیږي ها او چې کله دا معامله شروع شي او دا معامله روانه تقریبا 21 کال نه صحیح ورسره بیا افغانستان سره باقاعده دا غځي حکومت چې کوم خلک دي دا غي سره زموږ ډز راغی بالکل ها اوس چې دومره خراب صورتحال وي او هغه دوران کې مقامی چې کوم سرمایه‌کاري هغه هم سرمایه‌کاري نشي کولی بیا د هغې نه پس چې کوم انډسټري ده هغه هم پابندېدو شي صحیح هلته خو خیر په تیرا کې به صف او بالکل نه هغه دا ټول سره تړلی دی صحیح ګوره تیرا سره چې کوم ټرک ځي هغه دې ځای نه ځي چې کوم ټرک دلته نه راځي دلته راځي صحیح دا تړلی شو که نه ټیک او بالکل د ترانسپورټ په ذریعه اوس د باقي چې کوم غټې وجوهات دي هغې کې ای کې دا دی چې د دې ملک نه سرمایه‌کاران 13 کالو نه منډه وی روان دي دا خو د مخکې نه دغه د چې لکه د چا که ستا سره هم 2 روپۍ رالی که ما سره هم رالی مونږ وایو چې یاره چېرته په یورپ کې چېرته بل ځای کې دا هغه نه دي زه هغه سرمایه‌کار یادوم چې یورپ امریکا او نور داسې ملکونو کې چې ایمرجنګ اکانومي چې هغې نه چې کوم خلک راغلي دلته ټیک هغه خلک چې دي نو هغوی دا ولیدل چې زمونږ همکاران ملګري چې دي دلته پاکستان کې سرمایه‌کاري کړې ده هغې تاسو وګورئ تقریبا 73 کمپنیانې پاکستان نه لاړې دا بالکل دا خو ده نو د هغې وجه صرف دا خو نه وه چې سرمایه‌کاري ګرانه شوه دلته د هغې وجه صرف دا هم وه چې سیاسي هم انتشار دی ترهګري هم ده د مقامي خلک هم انویسټمنټ نه کوي افغانستان سره هم جنګ دی نو دا د زیات نو څه غواړي چې او لکه دا یو ریزن دی لکه موږ دا لکه د ټیکس نظام شو یا نور چې کوم موږ معاشي معاملات ټیک نه دي لکه بله ورځ ما یو ځای کې مصدق ملک دلته په سرینا هوټل کې د هغه ما اورېدو هغه لکه ډېره هغه دغه خبرې وکړه دلته دا د پاکستان د ټولو په ګران ځای کې مونږ ناست یو د پاکستان ګران ترین لکه سرینا هوټل یې باقاعده یاد کو نوم یې یاد کو دا هوټل چې مونږ دلته ناست یو د پاکستان د ټولو مهنګه علاقه ځای دی مونږ په دې کې ناست یو او دا چې کومه دی د پاکستان 90% چې کومه ویلث دی په دې روم کې موجود دی لکه انډسټریالیسټ او سرمایه‌دار ناستو وی الله دې خیر کې زلزله را نشي کېږي د پاکستان نیمه چې کومه 90% سرمایه ده که نه هغه به دلته ډوبه شي وی دلته یو بدقسمتي چې کومه ده زموږ د دې ملک هغه دا چې مونږ که چېرته د وسایلو چې کومه ده تقسیم دی هغه په دې بنیاد نه دی چې یو کس څومره اهل دی د اهلیت په بنیاد باندې د وسایلو تقسیم نه دی چې یاره مونږ یو کس دی هغه کې مونږ یو صلاحیت وګورو هغه له حکومت قرضه ورکړي ارزانه دغه باندې په مارکپ باندې او هغه خپل کاروبار دلته وي په اکسیسیبیلیټي د چا اکسس دی څوک په سیاست کې دی څوک زورور دی هغوی ته لکه حکومتي هغه څه فګرز هم یاد کړه چې دومره اربه ډالره دا په 0% مارکپ باندې په دې سټیج کې لکه مطلب هغه خلکو اغوستي مخاورزو خلکو او هغې چې لکه د مخکې نه هغوی ته لکه ضرورت نه و دا یو غټه وجه هغه بیان کړه دا حالات هم دي خو بهرحال واپس د تیرا د مسلې ته راځو هوتي صاحب او د تیرا چې کومه معامله ده په دې به خامخا نن خبره کوو ځکه چې ویلی کېږي چې د تیرا د خلکو اواز نشته په میډیا کې نن موږ کوشش کوو چې په دې باندې غږ پورته کړو او ما سره سینیر خبریال ابراهیم شینواري صاحب موجود دی د خیبر ډسټرکټ ستاسو په اجازه د هغوی سره شینواري صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام مبارک صاحب څنګه دي شکر دی شینواري صاحب ستاسو یو جهان مننه او دا چې کومه حالات دي اول خو لکه سټریټ تاسو ماته لږ غونته کې خپله نظر شریک کړئ دا چې کومه ممکنه عملیات دي 3 ورځې نورې پاتې شوې په 25 جنوري پورې دا ډیډلاین دی د خالي کېدو بیا د هغې نه پس حکومت لخوا صوبایي حکومت خو موږ نوم هم نشو اخیستی ځکه چې هغوی خو بیخي لاس په سر دی دی نه هغوی خو انکار کوي چې زموږ نه پوښتنه هم نه ده شوې او موږ نه چاته پوس هم نه راکړی موږ اجازت هم نه ورکوو حالانکې هغوی نه پوښتنه کېږي چې تاسو اجازت غواړئ څوک بهرحال دا غونډې خبرې دي خو 2 منث په 2 میاشتو کې به دا څیز راغونډ شي زما سوالونه لږ زیات شول بخښنه غواړم خو لږ غونډه کې اول
خپل نظر مونږ ته راکړئ مخکې چې کوم اپریشن د صراط مستقیم نه راونیسئ خیبر 1 خیبر 2 درغلم بیا درغلم دغه ټول لږ ماته وایند اپ کړئ څه نتایج به دا پیر راشي. ډېره مهرباني مبارک صاحب. اصل کې داسې ده چې زه په خپله چې کوم د خلکو سره میلاو شوم نو زما د هغو نه همدا پوښتنه وه لکه چې کوم نوي تیران خلک راغلي وو چې آیا تاسو څه فکر کوئ چې دا اپریشن کېدونکی هم دی او که نه؟ صحیح. پوښتنه دا هم ده. د هغې وجه دا ده چې ډېرو خلکو ماته دا وویل خو چې خواران یېرېږي نومونه خپل شناخت خو نه ښیي او بیا خاص کر چې میډیا سره خبرې کوي خو ډېرې محتاط شي. خو هغوی دا وویل چې لکه دا به څنګه ممکنه شي چې د تیران نه خلک راوځي او ګنې طالب به هلته یوازې پاتې شي او هغه به په دې انتظار کوي چې ما پسې فورسز باندې راځي او ما خلاف به اپریشن کوي. غرض دا دی چې ډېرو خلکو دا باقاعده ومنله او ویې ویل چې موږ ته دا ښه دقیقه معلومات دي چې یا خو د آی ډي پیز په شکل کې او یا د هغې نه پرته تقریبا چې د 50% نه زیات مبارک صاحب چې کوم موږ ته میلیټنسي وي یا ترهګرو ته وي هغوی ته تیرا پرېښودې ده او دا عقل مني دا خبره. دا عقل فکر مني چې هغوی تر اوسه پورې چې کوم کله تیرا کې وو نو هغوی به دا خلک په طور ډال استعمالول هم به په طور ډال استعمالول او هم چې کوم نان نفقه او هغه به هغوی د دې خلکو نه اخیسته چې ما له ډوډۍ راکړه ما له اوبه راکړه ما له چای راکړه او ما له د سر سوری راکړه تحفظ راکړه. نو چې اوس نشته دا خلک او دا راووتله نو زما ذهن خو دا مني چې دې کې 50% چې اوس خو ما په خیال دی چې دا 15 کومه نیټه تاسو یې جنوري یاده کړه د دې نه به چې دی که نه ما په خیال زیاتره دا میلیټنس چې دي دا به د تیران نه وځي او بیا به هغې نه پس چې دی یا خو به د موسم بهانه جوړه کړی شي یا د بله بهانه او بل هلته کې چې کوم خلک راغلي هغوی چې مونږ داسې کتلي هم دی چې ډېر په لویه په کچه باندې مونږ وویلو چې یاره د آرمي ډپلایمنټ پر شو یا د فورسز ډپلایمنټ پر شو یا هلته توپې راغلي یا بختربند ګاډي راغله یا څه که نه. نو اوس دا داسې یو خبره چې دا هغه خلک را خبره کوم او نه زه کړی شم نه تاسو کولی شئ نه دا هغه خلک چې هغوی هلته نه راوتلي او پر سترګو یې تېرېدلي دي هغوی اوله کې د دغې کله چې دا پروسس د ډسپلیسمنټ یا د نقل مکانې شروع شو نو په اوله کې هم داسې رپورټ شو چې هلته چې کوم میلیټنسي هغوی کوشش کوي چې دا خلک ونوځي او انتشار یې کړه. خو چونکې هغه داسې وه چې هغوی سره په خپله هم یاره وه نو مستقل په یو ځای کې نشو پاتې کېدی او دا خلک بیا په مختلفو لارو باندې وبخښئ چې دا مرۍ بلغه شو په مختلفو لارو باندې هغوی باړې ته او کوهاټ ته او هنګو ته او رګبو ته ځان ورسول که نه. نو دا خبره چې دا اوس لکه موږ شو ویلی چې یاره فورسز یا حکومت دغې څنګه تابع کړې ده ورسره که موږ د خیبر پښتونخوا د حکومت والا خبره وتړو نو دا ډېره عجیبه خبره ده چې یو طرف ته صوبایي حکومت یا وزیر اعلی صاحب زموږ چې د خیبر سره تعلق دی هغې چې نه ما اپریشن منلی و نه منم او نه به آینده څوک راباندې ومني. اوس دا یو پالیسي سټیټمنټ دی همدا وزیر اعلی دي په پایندي چینه کې او په عالمګودر کې چې شابه ته زر کړئ د رجسټریشن عمل تیز کړئ او دوی له سهولتونه وکړئ چې دا خلک راوځي. بالکل. نو اوس مبارک صاحب دا خلک ولې راوځي؟ خلک راوځي اپریشن دپاره که نه وزیر اعلی صاحب په خپله باندې فیسیلیټیټ کوي چې د اپریشن دپاره زمینه برابره شي او اپریشن وشي او سره دا خبره هم کوي چې زه نه منم. نو دغه خو سیاسي دا ګوره ډېره شینواري صاحب لکه دا د بخښنې سره لکه وی آر ناټ هیر ټو میک سټیټمنټس چې لکه خو په دې سیاست لکه په دې کې هم لکه خپله هغه سیاست کول لکه دا زما په خیال ډېره زیاته ده ځکه چې د خلکو د ځانونو د هغوی د مالونو معامله ده نو په دې معاملاتو کې هم لکه داسې قسم سیاست کیږي هل تاسو ته لکه سخت ښکاري چې دا خبره کوي چې یاره خبرې دې وشي صوبایي حکومت لکه اپیرنټلی بظاهره د هغوی دا سټانس دی چې اپریشن حل نه دی او د تیرو مثالونه هغوی ورکوي چې فلانکې اپریشن شي فلانکې حالانکې د هغې اپریشن ریزلټس هم موږ کتلي دي د هغې په نتیجه کې سوات کې لکه امن رانغی اپریشن په نتیجه کې نو خو لکه دغه سوال کومه چې څومره لکه افیکټ یو دي مذاکرات کومه چې د صوبایي حکومت بیان دی چې یاره اپریشن دې نه کیږي نو په دې اړه باندې ستاسو څه نظر دی چې آیا دا حقیقت دی چې ګنې مذاکرات خو موږ ډېره کتلي دي او ډېر زیات مذاکرات هم شوي دي او د اپریشن هم دا دواړه چې تاسو کمپیر کوئ نو څه تاسو د دې نه راوباسئ؟ مبارک صاحب چې یو خبره شو که شاته لاړ شو 2003 لا چې نیغ په نیغه د پوځ او نیک محمد ترمنځ مذاکرات شوي وو او لوزنامې هم شوي خو هغه ناکامه شوي. بالکل جی تاسو یاد شي که نه جی؟ بالکل بیا اوس که ریسنټلی وګورو بالکل ریسنټلی
په باجوړ کې او په خیبر کې همدا خبره راپورته شو، قومونه راپورته شو، مشران راپورته شو، حکومت وی چې موږ خبرې کوو، هغه هم سر ونیو او هغه غټه وجه دا چې د کوم زموږ چې کوم غیر قانوني تنظیمونه دي هغه یو ته دا دریس خپل ک ظاهرا خو دا خبره کوي چې قبایلی علاقې د موږ سپارل شي، نظام مصطفی راوړی شي، دا د درې خو بنیادی خبره دا و چې هغه ورته د وسوال چې کوم دی په دغه ګروپ ته دینو کې هغه یې چې کله تاسو سره موعده وکړم نو دا خدای دې مطلب دا چې ما د حکومت ریټ ومنل بالکل او زه نه منم ټیک شو. نو دلته دا لوزنامې شوې دا خبرې او بل اوس ریسنټلی په تاسو ته بیا وایم چې دا تقریبا ما په خیال د اکتوبر یا نومبر خبره ده چې نومبر کې زموږ دلته مشران لاړ او کو دلته د آی جی سی سره خبرې شوې، آی جی سی ورته چې اپریشن کوم دی ورته چې موږ موقع راکړو چې موږ خبرې وکړو. بالکل هغه لاړ الته چې لاړ نو صرف یو ګروپ مخامخ شو، هغه د ټي ټي پی ګروپ صحیح دا نور چې دی کنه نور ورته ویل چې دا به موږ ته سر راکړي هاند اوور کړي چې موږ افغانستان ته ویزا ټوله جوړه نو خبره دا ډېر عجیبه خبره ده. لکه تاسو خبره کوئ شینواري صاحب، خو لکه هغه ټایم هغه خبرونه چې هغې ورته لکه دا وي چې مونږ به تپوس کوو دا کومه چې ځکه چې مونږ سره اختیار نشته. لکه دا عجیبه خبره ده چې دی لکه چې مونږ مذاکرات کوو د طالب هغوی لکه هم کړې خبرې او هغوی بیا لکه د خپلو مشرانو نه کومه چې افغانستان سوال دلته دا دی دا کومه چې بارډر دومره فنس دی مونږ خپله تیرا ته زه تللی وم تېره میاشت او هلته چې مونږ ته کومه بریفینګ او کومه مونږ وکتله کومه چې مونږ ته وښودلی شول چې مونږ دومره لکه ډبل ټریپل لیر سیکیورټي ده مونږ څوکه خوانې خوا بیا د هغه دغه مذاکراتو په بنیاد دا خبره څنګه چې یاره مونږ به ځو او خوا به د خپلو مشرانو سره خبره کوو دا کومه لوبه ده؟ همدغه ټایم په باجوړ کې دغه خبره وشوه او په تیرا کې دا خبره وشوه. نه صرف دا چې لکه هغه دا واضحه کړه بالکل چې دا موږ به ځو افغانستان کې به د خپل مشرانو سره خبره کوو، بلکې دا هم پته ولګېده چې زه به تیرا خبره وکړم چې هلته جماعت الاحرار دی، هلته حافظ ګل بهادر ګروپ دی، لښکر اسلام دی او هلته ټي ټي پي ده. د دغو په خپل منځ کې لکه څنګه چې موږ به دلته یو کنه چې فلانې تاڼې حدود او فلانې تاڼې حدود او فلانې تاڼې حدود هغه چې دوی خپل حدود معلوم کړي دي او دلته یو بل په حدود کې دوی ګوتې نشي والی. تاسو به درې څلور ورځې مخکې یا 5 ورځې مخکې ورځي په کاخېلو کې باقاعده جګړه شوې ده او باقي جماعت الاحرار چې څلور کسان وژل شوي دي او دا ټي ټي پي سره جګړه کړې ده کنه. نو دوی په خپل منځ کې هم هغه نشته دی دا چې لکه دلته موږ د خبرو مذاکراتو خبره کوو نو مذاکرات چا سره وکړي چې هغوی په خپله کې اختلافات دي، بیا هغوی سره واک اختیار نشته دی، بیا هغه په دې نه پوهېږي چې زه په کوم پوینټ باندې خبره وکړم دا به زه کوم دغه ته کړم. صرف یو خبره پکې په سیدا والي سره کامیابه شوې وه چې برکم برخیل ورته ویلي چې زما د کور نه زما د حجرې نه زما د کلي نه به ته په فوج باندې ډز نه کوي ځکه چې ما باندې بمباري شي نو آیا ورسره منلی و. صرف دا خو دا ډېر لوکل ارینجمنټ و، د دې نه بغیر ورسره نو هېڅ قسم نه خبرې شوي نه څه چې دی که نه کوم مذاکرات. ښه شینواري صاحب اوس اخري پوښتنه دا اپریشن 2 میاشتې لکه ډیډ لاین بقول زموږ ته چې کومه ویلې کېږي چې دا به په 2 میاشتو کې دننه او دا ډیمانډ هم دی د هغوی چې دا به کوئ او بیا لکه نور خو هم په هغې کې غوښتنې دي لکه څومره کمپنسیشن دی ظاهره خبره ده کورونه واپس کومه چې خراب شي ممکنه طور ونړېږي پکې هغې بیا رغونه ده او بیا لکه مطلب څه نغدې پیسې هم په هغې کې خو لکه 2 میاشتې وخت لکه هاو ډو یو سی دیټ لکه دا به څنګه د دې څنګه نقشه تاسو ته مخې ته راځي چې یاره په 2 میاشتې کې به دا مکمل شي او دغه خلک به واپس شي؟ مبارک صاحب موږ چې کومه خبره کوم ځمکي حالات ته ګورو او کوم چې تیر وخت کوم زموږ تجربه ده په 2023 کال کې 2023 په نومبر کې ما په خیال چې اتوي کنه لوکیلیټیز د تیراوي پای کې کمرخیل زیاتو کمرخیل کاهل مو کې او ځنې پکې دا دغه نه 490 کورنۍ په دې غرض روي چې په 2 میاشتې کې دنه بساسو واپسی همي او موږ بساسو ولا کوونه میلیټنټس پاکو او اول آی ډي پی سټیټس هم نور کوو چې پتاسو موږ راوړو. دا زه خبره کړم د نومبر 2023 دا نن اوس ما تاسو خبرې کوو په شلم د جنوري شپږم نو چې د کوم د 2 میاشتو ژمنه شوی او هغه اپریشن په څه د پاسه 2 کال کې پوره نشو نو تاسو سوچ وکړئ چې د تیرا د ټول علاقه دا به څنګه کلیر شي. دا یوه خبره ده. بالکل دویمه دا خبره چې دا آی ډي پی دا خبره کوم چې ما سره خبرې کړې هغه چې ټیک شوه هغه ټیک شو په 28 اپریل پورې دا خبره قابو شوه کامیاب شوه نو دغې څه به ګارنټي چې موږ واپس لاړ شو دا میلیټنټس واپس را نشي. دا خبره هم ده. صحیح بالکل ستاسو یو جهان مننه ابراهیم شینواري صاحب دغه چې کومه خبرې تاسو وکړې د تشویش وړ خبرې دي الله دې کړي چې دا کومه خبره چې کېږي چې امن به راشي د دې اپریشن په نتیجه کې او دا په خپل چې کومه ټاکلی شوی وخت دی په دې کې به پای ته ورسي.
الله پاک دې خیر لري ځکه چې حالات چې کومه په ګراوند باندې دي خلک په دې یخه یخنۍ کې چې بیخي په تیرا کې خاص کر ماینس ډیګریز کې لکه منفي درجې د موسم هلته خو ډېر زیات ګران دی. بهرحال یو بریک یو دمه اخلو دمې وروسته راځو خپرونه مخ په وړاندې به زموږ سره اوسئ. کتونکو بیرته تاسو ته هرکلی وایو. پروګرام کې د بریک نه وړاندې مونږ خبره کوله د ابراهیم شینواري صاحب سره سینیر جرنلسټ دی د خیبر ډسټرکټ. هغې مونږ ته د هغې د اپریشن چې کومه دی د هغې حالات یې راته بیان کړه چې څه حالات دي هلته هغه د خپلو تجربې په بنیاد باندې خبرې وکړه. هوتي صاحب تاسو هم د ابراهیم شینواري صاحب خبرې واورېدې. اوس له دې پولیټیکل اړخونه وجوهات څه دي په دې باندې زموږ سره د عوامي نیشنل پارټۍ ډېر سینیر او زموږ یو ډېر ښه ملګری انجینیر احسان صاحب زموږ سره موجود دی. ډېر ښه نظر لري په دې ټولو معاملاتو باندې. احسان صاحب ثانک یو ویری مچ فار یور ټایم. تاسو دا چې کومه اول خو ماته د ایمل ولی خان صاحب هغه چې کومه په سینټ کې د هغه خطاب چې لکه صوبایي حکومت او د هغې کردار باندې د هغوی نیوکې ستاسو خپل نقطه نظر ماته ووایې. یو وارې بیا د اپریشن طرف ته خبر روانه ده خیبر کې او د تیرا خلک بېکوره شول او روان د هغه لکه معامله لا روانه ده او لکه 2-3 ورځې پکې نور هم شته او خلک روان دي په دې یخه یخنۍ کې هغوی خپل کورونه پرېږدي. څه به کېږي؟ خیبر پښتونخوا کې تاسو یو غټه یو سټیک هولډر ستاسو پارټي هم او ستاسو خپل نقطه نظر ماته ووایي. احسان صاحب. مبارک صاحب ډېره مننه چې تاسو زموږ دریځ اخلئ. خبره خو هغه ورځ زموږ مرکزي صدر صاحب احمد ولی خان صاحب دا خبره واضحه کړه جی چې دا اپریشن د معاملاتو ډېر پخوا نه دي ته موږ دا خبرې کړي دي چې هغه قسم اپریشن کوم کې چې د خلکو د کورونو نه وتل او بیا د هغوی د کورونو د هغوی د ژوند د هغوی د هغه وخت د حالاتو انتظام دا داسې خو نشي کېدی چې دا تاسو په یو شپه کې ووایئ او بیا وایئ چې دا به اوس په دې یو میاشت کې دا ټول خلک وځي. تاسو په تیرا آبادۍ معلومات شته دی چې څومره دي چې دا به په یو میاشت کې وځي 15 ورځ کې او وځي به ولې؟ مسله دا ده چې دا کیسه خو د یو ورځ او د شپې ده نه چې داسې یو دم دا خلک راغله او دغلته راغونډ شو. نو صوبایي حکومت نه دا پوښتنه ده چې ستا د ګورننس سټرکچر چې کوم دی په فاټا کې کوم ځای کې دی صحیح او ولې نشته دی ولې نه و او نن په دې حالاتو کې وفاقي حکومت هم دا پوښتنه ده چې تاسو د فاټا د مرجر چې کوم معاملات وکړه هغه وخت چې کوم دی ټول تقریبا سیاسي قوتونه هم آلموسټ په دې باندې آن بورډ وو او حکومت هم آن بورډ وو او د دې مسلم لیگ حکومت وو. دې نه نن پوښتنه کول دي چې دا اوس 6 کاله کې شوي دي تقریبا 9 کاله د مرجر. نو تاسو د هغې سره چې کومې وعدې کړې وې آیا هغه تاسو پوره کړي دي او که تاسو چېرې پوره کړی وې نو آیا حالات به دې ته راتلل؟ صحیح خبره دا ده چې زمونږ د بده مرګه په صوبه کې هم د پوښتنې کیسه نشته دی. صوبه کې نه حکومت شته نه پوښتنه شته. صرف سټنټ وي صرف یو پولیټیکل پلی تیټر لګېدلی وي دوی خپلې لوبې کوي خو خراب زمونږ خلک شو. زمونږ په نصیب کې دا څومره کلونه وشو چې دا یې لیکلي دي چې یاره دا زمونږ دا خلک به آی ډي پیز جوړېږي زموږ دا خلک به د کولیټرل ډیمیج نښه جوړېږي. آیا دا کیسه به زموږ سره ختمېږي که نه ختمېږي؟ بالکل. او که ته دا وارې بیا اپریشن وکړي خلک بیا آی ډي پیز شي کیمپونو ته لاړ شي خیمو ته لاړ شي دا کومه ګارنټي ده چې رور دا ترهګري به ختمېږي؟ دا ترهګر به دلته نه وي. د دې حساب تر نن تاریخ پورې د دې درجنونو اپریشنو نه دی شوی بالکل تر څو پورې چې چېرته میکانیزم د حساب کتاب نه او دا بالکل زه اتفاق کوم د اسسمنټ دا امن به بیا راځي او لکه پوسټ اپریشنز لکه په داسې قسم عملیاتو شي د هغې مونږ وروسته بیا تجزیه نه کوو که نه چې د دې حاصل څه په دې کې مونږ وکړل څه په دې کې لکه اوس د دې ریهیبلیټیشن هغوی خو هغه کلیر بلډ او ټرانسفر والا خبره خو کوي زموږ فوج. مونږ خو دا اوس چې کوم مسله راپېښه ده جی کم پلان دی دوی سره چې د دې خلکو چې کوم اوس سیټلمنټ ته فرض کا دا به چېرته کېږي هغې کې هم یو غټه احسان صاحب تاسو اوسئ ما سره په لاین اوسئ تاسو ما سره اکرام هوتي صاحب نسته د هغوی نظر اخلم. اکرام هوتي صاحب صوبایي حکومت مرکزي حکومت او اسټابلیشمنټ دې ټایم کې خو لکه هغه په دې حساسه معامله باندې لکه زما د ژوند د مرګ او د ژوند سوال دی
لکه سمپل از دیټ، لکه د مرګ او د ژوند سوال دی. په هغې کې سیاست روان دی، لکه مرکزي حکومت. ظاهره خبره د مرکزي حکومت او اسټابلیشمنټ یو پارټي ده چې کومه صوبایي حکومت دی، هغوی خو وایي چې مونږ د سره نه اجازت ورکړی دی، حالانکه په بندو کمرو کې بیا لکه فیصلې دغې چې یاره کوي دی مونږ ویلي دي. لکه هغې کې هغه کلیرټي هم نشته چې ګوره په دومره غټه معامله کې چې کلیرټي نه وي ستا سره، لکه هاو یو گو اینډ کل سم لکه سم ون هلته لکه مطلب ټینکونه رول ان کول او بیا د جازونو بمبار او دا هر څه کول چې کوم ځای کې کلیرټي نشته تا ته مکمل. ګوره فاټا انټیګریشن ونه شو که نه، پراپرلی ونه شو، پراپرلی نه شوی نه دی بالکل. آی ډي پیز چې د هغې ریهیبلیټیشن وشو د تیرو، هغه وایي ورته بظاهره باندې خو واپس لاړو، خو څه ریهیبلیټیشن دریم جی چې پولیټیکل ریکنسیلیشن وشو پاکستان کې نه هغې بالکل. نو چې دا درې سوزونه نه دي شوي نو ترهګرۍ نه به څنګه بچ کېږي، ته به د داسې منصوبه بندي به څنګه کوې چې ملک ترقي وکړي، فارن افیرس کې به څنګه سټرانګ کېږي، ته به تش په ټوپک سره ژوند تېری ته په ټولو موده ټوپک سره نه کېږي. د دې دپاره یو مخصوص برانچ پکار دی، هغې ته وایي چې انټي ټیرریزم یو اپریټس پکار دی چې هغې کې ټول 5-6 سیزونه راغونډ څو سیزونه جوړ کړي، لکه نیکټ هم جوړه کړې ده، بیا لکه هغه چې کومه نیشنل ایکشن پلان چې کوم و هغه هم لکه مونږ د پبلک سکول واقعیا نه پس بیا د هغې ریوایز هم شو هغه پلان، خو هغې خو هم څه ګوره نیشنل ایکشن پلان د لاندې هم دا 3 سیزونه پکار وو چې پولیټیکل ریکنسیلیشن خو سره مخکې وکړه چې کوم ځای کې ترهګرۍ دپاره خلک موجود دي، سپلای موجود ده، صحیح د هغې انټیګریشن خو وکړه. بل ته دغه چې د ریهیبلیټیشن اف د چې کوم خلک دي بالکل ځپلي د هغې خو وکړه، او چې ته دا 3 کاڼه نه کوې نو ته بزنس هم نشي چلولی، ته پولیسینګ هم نشي کولی، کاروبار نه. ما لکه وختي ما چې کله ابراهیم شنواري صاحب سره خبرې کولې نو زه تللی وم تیرات ته میاشت وړاندې، او یقین وکړه هلته خو د کاروبار او د خلکو ژوند جواک خو که دی خو اسلام آباد او پېښور ته راله کېدای شي زموږ خلاف بغاوت وکړي. دا تاسو څنګه ژوند کوئ دلته د لایټونو ته، د سړکونو ته او د حالاتو ته، او زموږ تیرا کې څه حالات دي. خو به هر حال احسان الله صاحب تاسو چې کومه د پارټۍ دریځ دی، تاسو هم د اپریشن ملګرستیا نه کوئ، تاسو دا ګڼئ چې ګینې دغه حل نه دی، لکه څنګه چې هوتي صاحب خبره وکړه چې انټیګریشن پکار دی، خلکو ریهیبلیټیشن پکار دی، پولیټیکل هغه ریکنسیلیشن پکار دی. دا خو تاسو راته خپل پلان لکه الټرنیټیو که نه چې هغې کې لکه ټیک د اپریشن خو اوس موږ غواړو که نه غواړو دا خو به کېږي، او کومه چې 2 میاشتې وخت یې ورکړی الله دې کړي چې هم هغه رنګه وشي، خو لکه ستاسو لکه څه خیال دی د دې د مسلې حل؟ جی الټرنیټیو خبره دا ده چې فلاول اوس دا کلیرټي پکار ده چې دا کاونټر ټیرریزم دی که کاونټر دغه د انسرجنسي ده. صحیح لاول خو رښتیا ویل پکار دي، تا دی وخت کې صورتحال دی د کاونټر انسرجنسي خبرې کې ته د کاونټر ټیرریزم تا سره واضح یو قوت بر سره پکار دی، او هغه وایي چې زه به په دغه علاقو کې خپل نظام اسټابلیش کوم، یعنی دا انسرجنسي ده، اټس ناٹ لایک ټیرریزم انیمور. د دې نه بعد خو بیا چې دا کله ټیرریزم کاونټر ټیرریزم دا کار خو د پولیس وو، بالکل د پولیس د لارې چې کوم کار نه کړی شو هغه اوس تاسو کوئ په هغه خلکو چې هغه خلک د دغه کیسو سره بلد نه وو. ما تاسو ته مخکې ویلي دي چې څنګه وتي صاحب خبره کوله چې وایي د دې پوره خپل فیزز دي، کوم ځای کې چې بنیادي مسله ګیپ اف ګورننس پاتې وي خو واضح انداز. ما په خیال د سیګنل په وجه باندې نن سبا کتونکو دام یو ریزن دی، احسان صاحب خبره انکمپلیټ پاتې شو، دوباره ملاو کوي او خبره وکړي. نن سبا د سیګنل ایشو دا خلک جی تاسو په علاقو کې به بخ کې راګاو جمع کېده، د چندې پکې دي جماعتونو کې به راغوښتي، هغې باندې چا توجه نه ده ورکړې، او بنیادي خبره دا ده چې کیسه ده د دې شاته او کم تنګ نظري او کم شدت پسند فکر دی د هغې د کاونټر کولو دپاره څه پلان دی چا سره. بس تاسو ریکنسیلیشن خبره کوئ، او جی تاسو سره د دغه مایند سیټ د ټیرریزم نه چې کوم دا پکې انوالو دي اسپیشلی یوث، هغوی د ریهیبلیټیشن هم تاسو پلان وي تا سره که نه. صحیح بالکل. تاسو ما ته دا ووایئ چې دا ټول شیونه چېرته دي، ښکاري تاسو ته په ځای کې وي؟ صحیح بالکل.
پروډوسر صاحب زه ریکویسټ کوم دوباره احسان صاحب کال دوباره میلاو کوي دغه یو وجه ده چې په دې باندې دغه خبره ده چې لکه پلان اقلیک پلانینګ خبره ده په دې کې بله خبره هوتي صاحب ډېره اهم خبره وکړه جی او هغه سکیپ کول نه دي پکار صحیح هغه وی چې this is not terrorism now this is insurgency او بالکل او ټیرریزم چې وی هغه باراني خلک کوي صحیح انسرجنسي څوک کوي خپل انسرجنسي خپل ملک خپل کې دننه ها نو آیا دا زمونږ چې تا چرته د پلانرز نه خبره اورېدلې ده چې موږ به ټیرریزم تر دې حد ختمو چې هغه د انسرجنسي وجه نه جوړیږي بالکل او دا چا ویلي صحیح خبره بالکل دا د اصل خبره چې تا سره پلان نشته چې ته کاونټر ټیرریزم سره انسرجنسي خلاف عملیات چي دي بالکل هغه ته نه پلان کې او چې پلان کې نو خبرونه براغلي وي کنه خو نه دي شوي دې مطلب دی چې یو ار ډن نه نه مونږ خدا منو نه کنه او ټیک د احسان الله صاحب نقطه نظر دی تاسو هم لکه خپل دغه دی زم باید چې خدای ته حق ده اتفاق کوم دي سره چې د انسرجنسي خو لکه کوم خلک چې په اختیار کې دي هغه خدا مني چې دا انسرجنسي ده کنه خو چې افغانستان د دهشتګر راځي په مونږ هم لکه احسان صاحب بخنه غواړم نن سبا د سیګنل ایشو ده او دا غي مې ریزن دی باندې بیا چې پروګرام کو یو ډېر غټه یو سکیم یو دوکه روانه ده په دې ملک د ټیلیکام سېکټر کې هغه باندې بیا چې خبرو کو هوست شو کې په دې موضوع موږ خبره کو موږ لکه انسرجنسي او ټیرریزم چې کومه ده موږ دا وایو چې د بهر نه دهشتګر راځي او دلته حمله کوي بهر نه چې دهشتګر راځي خو انسرجنسي د واضح خبرو کوي صحیح چې کومه کیسه کې بهر نه خلک راځي خو انسرجنسي شو بالکل ټیک بهر نه چې راځي هغه ګوره یو بهر نه راځي دوی مقصد دا دی چې دغه خاور ټول ونیسي په هغې خپل نظام وچلوي ټیک په انسرجنسي شو تا نه اخلي بالکل او کالټ انسرجنسي بالکل چې انسرجنسي دا رښتیا وایي خلکو ته نو هغه نه ویل کېږي نه ما احسان صاحب کرام هوتي صاحب سوال غواړي څه کلیریفیکیشن جی هوتي صاحب زه اول ځل متاثر شوم یو کمنټیټر نه چې هغه د انسرجنسي او د ټیرریزم دواړه لفظونه یو ځای کړه او دا خبره وکړه زه تاسو نه سوال تپوس کوم آیا پاکستان کې اپریټس کې چې کوم انټي ټیرریزم اپریټس دی هغه کې د انسرجنسي د عمل چې دی د دې چرته تاسو اوریدلی دي چې حکومتي سړی نه چې غټ سړی نه چې دا حکومت چې موږ به اوس دا کوو تاسو ته حکومت ګوره دا حکومت چې کوم دی که صوبایي وي که مرکزي وي وفاقي حکومت کوي دوی نه به اعلی تاسو خبره اورئ چې یو خو دوی سره د دې اختیار وي چې دا خبرې وکړي دویمه خبره دا ده چې دوی پرې پوهېږي او درېیمه دا ده چې حکومت خو ټول د دوی نه حکومت خو وي اقتدار یې نه وي که نه اقتدار ورسره نه وي ساورنټي مطلب دا زمونږ جمهوریت دس از ګوینګ وداوټ ساورنټي صحیح نو هغه خلک په دې کې خو نه فرق کولی شي او نه یې ویلی شي نو که بلوچستان دی او که نن پښتونخوا ده دا انسرجنسي دا به اول منلی کېږي او هغې نه بعد تاسو مخکې تللی شئ بیا کله چې کوم کار د پولیس لیول وي او ته اول نه په دوی وکړې بیا به اخره کې په چا کې دا د تاسو پوښتنه کوم هوتي صاحب دا کار په ابتدا نه دا د پولیس کار و سټریټ انټیلیجنس د پولیس ډېر سټرانګ وي بالکل او هغوی په دې کیسه پوهېږي چې کم سړی د بهر نه راغلی کم سړی چېرته راغلو څو شو هغه وخت نه زمونږ په دې ملک کې د بده مارګه چونکې دا سیکیورټي سټیټ جوړ شوی دی دلته روایتي هغه ادارې چې د امن و امان د قایمولو دي پولیس دی پولیس سره تړلې نور ادارې دي هغه کمزورې کړې شوي دي او د هغوی د پاسه هغه نور فورسز راځي نو چې ته دغه عمل کې اخره کې به ته څه کې مثلا یو مریض دی تاسو ډېر ښه پوهېږئ چې د خپل ویورز دپاره خبر کوم یو مریض دی چې هغه لاول په دوایانو ټیک کېږي او تاسو لاول بوتلو سرجن لا نو چې هلته کار خراب شو بیا به چېرته بوځي بالکل صحیح او هم دغه یو ریزن دی خو یو غټه وجه ما د هوتي صاحب نن پوښتنه وکړه تاسو کال په منځ کې ډراپ شو دا چې کومه وجه ما بیان کړه چې پولیټیکل ویل چې کومه دی د هغې لیکم لکه دی ډېر زیات لکه مطلب یو دغه نشته یو زه تاسو ته یو خبره کوم په یو حساسه معامله زمونږ یووالی نشته زما پولیټیکل ویل و 2018 نه 2013 او لګیا وم پکې صحیح ما سره 2013 نه بعد څه شو زما کمپین ما چلولی شو آیا ما سره هغه وخت
دا سټیټ او دا نظام ما سره ولاړ و چې ما سره دغه عمل کیدو. تاسو د پارټي ذکر زموږ ډي جی ایس پی آر په تیر بریفینګ کې باقاعده تاسو د پارټي نوم اخسته دي او ستایلې دي بلکې ستاینه کړې دي. تیر کې دي ز پر رنر اپ هم پاټت کې سیټو باندې ټول سم غټلیو زموږ نه غټلی سیټ واغسته. I was declared at runner up او دی دوی له حکومت ورکو دا کم د وجه چې نن لانجه جوړه. صحیح دا چې کوم دی نو دغه معاملات دي احسان الله صاحب خبرې خو ډېرې دي خو ماته د بریک ویلی کېږي او زه به ستاسو مننه کوم احسان الله صاحب تاسو مونږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړو. کتونکو یو وړه شان دمه کوو د دمې وروسته راځو خپرونه مخ په وړاندې به زه مونږ سره اوسئ. ویلکم بیک افټر د بریک. کتونکو د دمې وروسته تاسو ته بیرته هرکلی وایو. بریک نه وړاندې په وړومبۍ برخه کې مونږ د تیره فوجي عملیاتو په اړه باندې خبره کوله هغه تاسو خبرې واورئ. اوس به راځو خپله دویمه موضوع پاکستان کې چې کومه فارن ډایرکټ انویسټمنټ FDI په هغې کې د کمي وړومبی د چې کومه روان فسکل ایئر دی د دې وړومبي شپږو میاشتو دوران چې کومه کمی راغلی دی په دې به خبره کوو. اکرام هوتي صاحب دا خدا ما سره خاقان نجیب صاحب موجود دی کومه چې ایکسپرٹ دی په اکانومی نظر لري هغوی سره خبره کوو. خاقان صاحب تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. یہ مجھے بتائیں یہ جو موجودہ مالی سال میں جو پہلے 6 مہینے میں جو 43% جو کمی کا کہا جا رہا ہے اور باقاعدہ اس کے فگرز بھی سامنے آئے ہیں تو ہاؤ سیریس میٹر دس از اور وجوہات کیا ہے اس کے کہ فارن ڈائریکٹ ریمیٹنسز تو آ رہی ہیں اور وہ زیادہ بھی ہوئی ہے لیکن یہ بیرونی سرمایہ کاری جو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اس میں کمی کی بنیادی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ اگر آپ پاکستان میں ٹریڈیشنلی دیکھیں گے تو جو پاکستان کی FDI جس کو آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کہتے ہیں وہ پاور سیکٹر انفراسٹرکچر اور ریل روڈ لنکس ان چیزوں میں آئی ہے. یہ یاد رکھیے کہ پاور چونکہ لگ چکی ہے LNG پاور پلانٹس لگ چکے ہیں اسی طرح جو ابھی ML1 ہے اٹس لٹل فار اوے. سو پاکستان میں FDI کبھی بھی جسے کہیں ایکسپورٹ اورینٹڈ یا پروڈکٹیوٹی سیکٹرز میں آئی نہیں ہے. میں ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ FDI از اے گلوبل فینومینا. اٹس ناٹ اے پاکستان اسپیسیفک فینومینا اور انڈیا اور ایسٹ ایشین اسپیسیفک فینومینا. FDI ان ممالک میں آتی ہے جہاں پہ خود بزنسز جو ہیں وہ گلوبل ویلیو چینز کا پارٹ بنتے ہیں یا وہ جوائنٹ وینچرز کرتے ہیں یا لیوکریٹو ریگولیٹری انوائرمنٹ لیوکریٹو ایز آف ڈوئنگ بزنس لیوکریٹو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہو. انفارچونیٹلی کیونکہ یہ سب کچھ نہ کوئی منسٹری اس طرح کی کیپیبلٹی رکھتی ہے کہ وہ ڈیولپ کر سکے اور نہ ہی ہماری یعنی کہ پالیسی سازی نہ ہی ہماری جو ریگولیٹری باڈیز ہیں وہ سخت رکھتی ہیں کہ مارکیٹ بنا سکیں اس طرح کی. اور تیسرا چونکہ ہمارے انرجی سیکٹر کے سارے آپریشن سرکار کے پاس ہیں تو ہم اس طرح کی ایمبیانس نہیں بنا سکے. ہم آج بھی سوچتے ہیں کہ شاید ہم چند پروجیکٹس رکھ کر بیرون ملک سرمایہ کاری لا سکتے ہیں. ایسا قطعی طور پہ کسی ملک میں نہیں ہوا. آپ کسی بھی ملک کی مثال لے لیجئے جب وہاں پہ ایمبیانس کریٹ ہوتی ہے آپ اگر لیبر اچھی پرووائڈ کریں آپ اچھی سیکیورٹی پرووائڈ کریں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اچھی ہو ایز آف ڈوئنگ بزنس کی اچھی ہو یہ سارے وہ محرکات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ڈراپ ان FDI ہے آپ نے دیکھا. کیونکہ جو انفراسٹرکچر کی مین چائنا سے آنے تھے 11,000 میگا واٹ لگ گیا CPEC کے انڈر یہ سب کچھ ہو گیا. اب آپ نے SEZs کو بھی فیز آؤٹ کرنا ہے بیکاز آپ نے IMF کے ساتھ اگری کیا ہوا ہے. سو یو ریئلی ہیو ٹو ناؤ ڈو دا ہارڈ ورک. اور چونکہ ایک گروتھ فریم ورک بھی پاکستان بنانے میں مشکل لگتی ہے ورنہ 78 سال میں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ گروتھ کنسسٹنٹلی گر رہی ہے اور ہم کسی طرح بھی اس کو ریکور کرنے میں چاہے وہ مینوفیکچرنگ ہو چاہے وہ پاکستان کی جسے آپ کہتے ہیں ایگریکلچر ہو یا پاکستان کا سروس سیکٹر ہو اس کی پیداواری صلاحیت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے میں بہت وقت لگے گا اینڈ a lot of capability would have to be built within the government if we have to. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا ایک سیدھا سا سوال ہے پاکستان are we lacking capable people to handle this situation کیونکہ گلوبلی ٹرمائل ہم دیکھ رہے ہیں یا پھر پاکستان میں صلاحیت تو میں نے بول دیا پاکستان میں دوسری وجوہات کی کوئی کمی ہے یا کیا ایسی وجہ ہے کہ جو اتنا مینڈیبل نہیں ہے. دوسرا سوری خاقان صاحب اکرام ہوتی صاحب میرے ساتھ موجود ہے خود ایکسپرٹ ہے اکانومی پہ یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں یہ سوال آپ ذہن میں رکھیں اکرام ہوتی صاحب پوچھیں گے. جی دیکھیں جو فارن انویسٹمنٹ ہوتی ہے ڈائریکٹ اس میں پروفٹ ریپیٹیشن کا جو سسٹم ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بر وقت یہاں پر کیش کی اویلیبلٹی ٹرانزیکشن کی اویلیبلٹی وہ نہیں ہوتی لہذا یہ کوئی بہت زیادہ لوکریٹو مارکیٹ نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ FDI کو بھی اس طرح سمجھنا چاہیے
पाकिस्तान ने हमेशा एफडीआई ऐसी जगहों पे सीख किया। आपने जरा सोचिए, आपने किसी को कहा आके आपको मोटरवे बना दे, आपने किसी को कहा आके उस पर बस चला दे, आपने किसी को कहा कि आकर पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगा दे। इससे क्या कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है? इससे क्या कोई डॉलर की अर्निंग शुरू हुई है? एफडीआई इज ओनली प्रोडक्टिव व्हेन इट क्रिएट्स सिनर्जीज। सिनर्जी से मतलब होता है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, लेबर की प्रोडक्टिविटी, लेबर का नो हाउ ट्रांसफर हो। फंड इज नॉट पाकिस्तान इशू, इट इज दीज थिंग्स, एंड वो लोग लेकर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें ये चीजें, ना कि पाकिस्तान की 25 करोड़ की मार्केट में आकर फोन असेंबल कर पाकिस्तानियों को ही फोन बेचते रहे। मैं आज भी देख रहा था कि अथॉरिटीज गुफ्तगू कर रही थी और उनकी गुफ्तगू इसी चीज पर ही रह गई कि वो पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाले या मोटरसाइकिल बनाने वाले कितने आए हैं। अगर ये रविश रहेगी, अगर ये समझ ही नहीं आएगी बात, तो मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एफडीआई जिन ममालिक ने भी सीख की है वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, आप ईस्ट एशिया में चले जाएं, आप चाइना में चले जाएं, एप्पल का फोन भी वहां पे बनता है, मर्सिडीज की गाड़ी भी वहां पे बनती है, जर्मन गाड़ियां भी वहां पे बनती हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर दैट इज टेकन प्लेस। अनफॉर्चुनेटली हम अब भी एफडीआई समझते हैं कि हम आकर मोटर बाइक्स बनाने की फैक्ट्री लगा दें तो वो एफडीआई आ जाए। कतई तौर पर ये बात जो है, और अथॉरिटीज आज भी चूंकि ये नहीं समझ रही, तो मुझे इससे बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि इसकी करेक्शन बहुत जरूरी होगी। एफडीआई इनटू प्रोडक्टिव सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान, कैपिटल अकाउंट की जब हम ओपनिंग करते हैं, जिसका मतलब एफडीआई लाना है, ये मुल्कों को बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। आज हमने जो पावर प्लांट्स लगाए 11,000 मेगावाट के, उसकी पावर खरीद कर एरियाज में चले गए हैं, क्योंकि उस तरह की एक्सपोर्ट तो क्रिएट हुई नहीं, और पाकिस्तान फंस गया है कि हमने वो डॉलर्स में पेमेंट करनी है। सो वी हैव टू बी वेरी कॉग्निसेंट व्हेन वी मूव ऑन एफडीआई। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये जो इशू है बड़ा टेक्निकल इशू है, और इकराम होती साहब भी इसमें एक्सपर्ट है और आपके भी यही एक्सपर्टी है। मैं जरा सादा सा सवाल पूछूं जो पहले मैंने पूछा था कि आखिर वजह क्या है? आर वी लेकिंग टेक्निकल माइंड्स या फिर पॉलिटिकल विल नहीं है? वजह क्या है? कहते हैं कि यहाँ पे लोग हैं, बाहर जाके जो है ना वो कंपनीज बनाते हैं और कामयाब होते हैं, और बड़े सारे पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी, बड़े सारे लोग हैं, अच्छे अच्छे माइंड्स गए हैं, जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, बाहर जाके तो वेल सेटल्ड और अच्छे रिजल्ट दे जाते हैं। यहाँ हमारे मुल्क में बुनियादी वजह क्या है कि हम प्रोडक्टिविटी हम नहीं बढ़ा पा रहे? देखिए, पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। मैंने एक आर्टिकल लिखा था डॉन में 2022 दिसंबर में, और उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की थी कि आप ट्रूली अनलकी हैं इस सेंस में कि आपने आउटसोर्स की हुई है अपनी सोच। जिसका मतलब ये है कि आप आज भी रिलाई करते हैं कि कोई बाहर से आकर एनर्जी सेक्टर को डिजाइन कर देगा, बाहर से आकर कोई ग्रोथ स्ट्रैटेजी लिख देगा। ऐसा कतई तौर पे नहीं होता। मुल्कों को अपनी इंटरनल कैपेबिलिटी, एनर्जी इकोनॉमिस्ट्स, अच्छे मैक्रो इकोनॉमिस्ट, फिस्कल एक्सपर्ट्स जमा करने पड़ते हैं अगर आपने ये काम करना हो। हम आज भी एक आउटसोर्स्ड थिंकिंग से ये सोचते हैं कि कंसल्टेंसीज को लाकर, अभी भी आप देखें कि मुल्क में कोई बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बना लेंगे या हम कोई मुल्क की पॉलिसी साजी कर लेंगे, जब तक कैपेबिलिटी टेक्निकल मिनिस्ट्रीज में, चाहे वो ट्रेजरी हो, चाहे वो एनर्जी हो, इंडस्ट्रीज हो, कॉमर्स हो, इनमें पैदा नहीं करेंगे कि वो ऐसी पॉलिसी साजी कर सकें जो कि मुल्क को एक बेसिक ग्रोथ फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन गुड इन्वेस्टमेंट, गुड सेविंग्स, गुड प्रोडक्टिविटी और सबसे बढ़ के कनेक्टिविटी टू द वर्ल्ड कर सके। ये होगा नहीं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि 2 साल रह गए हैं, फंड का प्रोग्राम IMF का खत्म हो जाएगा। आप वहां पे खड़े होंगे कि आपको उस साल 29 अरब डॉलर की ग्रॉस फाइनेंसिंग होगी और बगैर फंड के वो मुमकिन नहीं होगी। आई रियली होप कि हम ये सारे काम जो आज डिस्कस किए हैं ये कर पाएंगे। जी खाका साहब, आखिरी सवाल, और वो भी सिंपल क्वेश्चन। अभी रिसेंटली जी मेरे ख्याल में हमारी लाइन कट की जी होती से दगा खबरा मौजूदा हुकूमत چې کومه ده د دې باره کې همغه ویلې کیږي او ډېر زیاته یو قسم لا کامیابی او کې کامیاب جنډې گاڑ رہے ہیں جو فیلډ مارشل او چې کومه د شهباز شریف چې کومه جوړی ده ولکه ډېر خیو بل سره هغه سنرجایز هغه ریلیشن دی ډېر ښه ریلیشن دی په دې هر څه باوجود دا اقتصادي فرنٹ باندې وی آر ناٹ ډیلیورینګ اٹس ا فیکٹ आगे वजह ده کنه हाँ जी 2 सियोटा के हुए बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बैंकेबल प्रोजेक्ट्स ना मतलब دا ده چې تعالی ته داسې پروجیکټ جوړ کې چې هغه ښکاری خلکو ته صحیح انویسټرز یو قسم نه یو میگا انویسټر بالکل یو میډیم ټرم جی هغه چې دوانه چې دی د هغه یو زیشي نو بیا بتاته بینکیبل پروجیکټس ملاويږي د هغه پیمانه چې کم د انفراستراکچر ډیولپمنٹ د لپاره ضروری وي صحیح اوس پاکستان کې څه دي
انډستریال کمرشل اپریټس چې دی صحیح. هغې منځ کې کنیکټیویټي نشته. ټیک. د بجلی چې دی هغه په ښه پته نشته چې کله به بجلی ځي یعنی قابل استعمال او څومره به ریټینګ سیوا کېږي د بجلی. بیا د ګیس دی او دا ټول انفراسټرکچر چې دی او د هغې سره بیا پالیسي. خلک پالیسي مخکې بیانوي. پالیسي هغه وخت راځي چې څه کار روان شي. ته د انویسټمنټ د راتلو دپاره دا نشي ویلی چې زما سره خو څه انفراسټرکچر نشته خو زه تاسو راوړی نو هغه تاله نه پالیسي هغه وایي که نه آؤټ سورسډ پالیسي ده. آؤټ سورس مطلب دا دی چې نه دلته برین استعمال ہے نه انفراسټرکچر جوړ ہے نه بینکیبل پروجیکټس جوړ ہے او بیا بهرنو خلکو ته وایي چې راشئ دلته کې سرمایهکاري وکړئ او ورسره پالیسي هم د هغې وي چې هغې ته ډاکهزني وایي. ډاکهزني څه چې د لوکلز نه خو ته رشوت اخلي. صحیح. ټیکسیشن کې او نور څیزونه بالکل. او چې بارانو نه م غواړې نو ماحول ختم شي د انویسټمنټ. ښه او دا چې کومه زمونږ بله خبره ذهن کې دا تاسو د آؤټ سورسینګ خبره کوي دا ما په خیال اف ایم ناټ ما کریکټ کوي تاسو د پی ای چې کله پرایوټایز کوله هغې د فارم زما په خیال د بهر نه څه کنسلټنسي وه کنسلټنټس چې هغې تاسو مونږ ته د دې څه پراپر قیمت ولګوئ او چې پراپرلی داسې دا صحیح ده که داسې هم لکه پی ای خو 130 بلین کې لاړه که نه 135 بلین. بالکل. ته که د پاکستان د کروڑونو او د 2 اربو د 10 اربو پروجیکټس دي هغه هم چلے دلته نه چلیږي. حالانکه تا ته میگا پروجیکټس پکار دي. تا ته د بجلی ګیس سیستم چې دی د پاکستان دا ارزانول هم دي او دا اپګریډ کول دي. بالکل. بیا تا رشوت ختمول هم یو پروجیکټ دی. او بالکل. ستا بیا پالیسی جوړول هم یو پروجیکټ دی یو ستا منصوبه ده هغه به ته کې. صحیح. د دې ټول چې دی د دې کیپاسټي بلډینګ نشته. صحیح. کیپاسټي ها ستا سره کیپاسټي ستا کیپاسټي نه دا بلډ کړي چې ته به انټیلیجنس په ذریعہ باندې ترهګري ختمه. ترهګري ګوره یاد لرې د انټیلیجنس سیستم نه بغیر نه ختمېږي او دلته کې څوک هم دا خبره نه کوي چې امپروو یور انټیلیجنس. دا موږ پروګرام شروع کې هم دغه خبره وکړه د تیرا اپریشن خبره کیږي لکه مطلب څو اپریشن وشوې څومره لکه معاملات وشول او دغه یو خبره ده چې نه دا اوس مرګري چې موږ خبره وکړه چې هغې وایي چې زه موږ لاړو هغې به هلته راشي. صحیح. او بالکل. بیا به موږ واپس کو بیا به هغې راشي ورسره به راشي. دې مطلب څه دی چې یو ډونټ هیو انټیلیجنس اپریټس صحیح ټو مانیټر اټ چې یاره دا کېدی شي او که نه او په دې باندې موږ سره ایکسپرټس هم نشته. خو هوتي صاحب لکه بنیادي سوال دا دی چې ایدر وی آر ریلی انکیپیبل لکه مونږ لکه د دې جوګه نه یو که نه زمونږ نیت هم نه دی لکه یو خبر یې که نه یاره ستا نیت نه دی وایي هغه خبره ده که نه سمپل خبره ده. دې ملک یحیی خان صدر جوړ شو. صحیح. بالکل. دې ملک چې دی نو دا عمران خان صدر جوړ شو په وزیر اعظم. بالکل. وزیر اعظم جوړ شو. بالکل جوړ شوی. بالکل. دې ملک کې څوک نه دي چې هغه غټ خلک شوي دي او پته چلېدلی چې دې په ټکي نه پوهېدو. عثمان بزدار باره کې دې څوک نه وي د 100 کروڑ وړوکې پیمانه باندې چېرته وړوکې د پاک زه خو وایم د پرایم منسټر نه پس دا اولنې بزدار لکه ډېر حد و که نه خیبر پښتونخوا د وزیر الله ویولي نه یاد چې دی څه وایي د خولې نه سر ګلونه کوم مخکې ګنډپور صاحب یاد دی که اوس نه یاد دی دا دواړه ښه جي. ها اوس چې دی نو تا سره ګوره تا سره مین پاور انټلیکچوال مین پاور انډسټریل مین پاور بیوروکریټک مین پاور ستا سره نشته لہذا هغه وایي آؤټ سورس کړی. بیا سوال دی نشته که نه په استعمال کې نه دی که نه زموږ نیت نه دی لکه زه خو دا ګڼمه هوتي صاحب زما د پاکستان خلک بهر تللی دي کامیاب دي لکه مطلب یو شاهد خان نوم یو پاکستانی انډسټریلیسټ دی په امریکې ته لاړو د 1940 کاله مخکې الک ینګ الک هلته د بمپرو د ګاډي د بمپرې به یې ټیکولې اوس بلینیر دی د مانچسټر یونایټډ چې کوم فوټبال کلب دی د هغې مالک دی نور هم بلینیر دی سمپل. زه وایم چې داسې قسم خلک چې بار لاړ شي فلرش کېدی شي دلته لکه اپریټس موجود دی که نه زه تا ته یم کنیکټیویټي اپریټس موجود دی هلته. ټیک. او هلته بینکینګ سیستم انډسټریل سیستم کمرشل سیستم ریټیل سیستم لیټ می پوټ اټ نه بله دغه کې وایم دا خبره چې لکه لیټ می ریفریز د کوېسچن آر وی آن د رایټ ټریک لکه دا چې کومه دا تاسو وایئ چې اپریټس نشته نو اپریټس جوړولو دپاره آر وی آن د ټریک څنګه چې دعوه کېږي اس آی اف سی جوړه شوې ده نورې ادارې جوړې شوي دي او دا موږ ته ویلی کېږي چې اوس لکه په یو پاڼه هغه صحیح والا یو پاڼه ده څنګه چې د عمران خان او د
قمر جاوید باجوا هغه یو پاڼه وه. اوس چې کومه دی د فیلډ مارشل عاصم منیر او د وزیر اعظم شهباز شریف دا لکه صحیح یو پاڼه د درسته نړۍ کې ښکاري لکه آر وی آن د رایټ ټریک. دا تاسو چې کومه د اپریټس خبره کې د هغې د جوړښت لپاره د هغې د تیارۍ لپاره لکه زما د تسلۍ دپاره ما پوهه کوي چې آیا لکه ټیک د صحیح ټریک باندې روان هم دی که نه. نشته زه منمه چې نشته. دا خو دا څلور ګوتې جی سر. پیسه د انویسټمنټ دپاره نشته پاکستان کې. ټیک بهر انویسټ کیږي. پاکستان کې پاور او انرژي او ګیس جی د دې مسله ده. صحیح. پاکستان کې د پالیسی مسله ده. بالکل. پاکستان کې د ټیکسیشن مسله ده. صحیح. دا څلور مسلې چې کوم ځای وي که نه نو هلته گروث نه کیږي. چې گروث نه کیږي نو انویسټمنټ نه کیږي. ولې چې ستا پرچیزنګ پاور هم نشته او ستا انفراسټرکچر هم نشته. او د ټولو ان د ټاپ چې کومه دی نو سکیورټي لاین آرډر. اوس به راشو انټیلیجنس ته. جی. انټیلیجنس ډېر حساس موضوع وي. جی. خو پبلک سروس کې پبلک ارینا کې انټیلیجنس چې کله کار کوي که نه نو هلته صفا پته لګي. اوس دا تیرا والا چې وایي موږ خپل کورونه پرېږدو بیا راځو به څنګه او که رالو نو هغوی به راباندې راشي. صحیح. د دې مطلب دا دی چې هغوی په خپله خوله په دې ژبه خو نه پوهېږي چې بھائی زمونږ انسټیټیوشنل چې کوم سالډ انسټیټیوشنز وي او اپریشنل وي او ایکسپرټس وي نو هغه دا کار کولی شي. دا څه کار نه دی. صحیح. زموږ دومره وړوکې کار نشو کولی نو غټ کارونه به څنګه. زه به هر حال هوتي صاحب الله پاک دې خیر لري او دا چې کومه خبرې دي کوېسچن زما اوس هم په زړه کې پاتې شو. زه خدای دې کړي چې لکه دا کمر د ټریک خبره کوم چې لکه آر وی آن د رایټ ټریک په صحیح لاره لګېدلي م یو که نه. ډېره مننه د پروګرام کې تاسو د ګډون کولو او کتونکو هم دا و زموږ د نن ورځ پروګرام د نورو خپرونو سره به ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو. خدای پامان.